Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Mohammad Isaaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, Badkhela. Dear student, the 9th class chemistry के second chapter में शुरू करो आके last topic जमंग शेल सतवाय सब शेल सतवाय दारेंगे ऑर्बिटल सतवाय आगे मंग पर डिटेल सारा डिस्कशन करो आगा मंग क्लियर करो जमंग नए टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नमक की जता सुता यो शॉर्ट वीडियो माइंड मैप खामा अब वीडियो माइंड मैप चिता सु गोरे तो बदी टॉपिक बबे तासु पासाना हुएगे नो लेट्स वॉच the short video mind map and stay with us. Dear students, what's your short mind map zata to khama zyatra students padi confuse kigi ya aguta per shells ke sub shells abe per sub shells ke da orbital da kam concept se da ga confuse kai yo short mind map zata to khama da gana bata to be easily arsa se aga clear shi no let's some chiz among sara padi society ki humans being pati kigi او دغه humans beings چې کوم سټې کوي یعنی د اوسېدو ځای د سره د روم دی اوس د دې ارینجمنټ څنګه شوی دی مين د انسان روم ته چې مطلب زی خپل روم کې د اکاموډیشن دی نو دا انسان خپل د سوسایټي سره د سوسایټي حصہ ده په دغه سوسایټي کې به د یو خاص کالونی اوسیدونکو دی په دغه کالونی کې د لپاره یو سپیسیفیک یو خاص کور وي او په دغه کور کې به دغه انسان د لپاره یو خاص روم وي نو کتا سو ګوري دا زمون سره هیومنز بین چې کوم دی هغه د سوسایټي سره په دغه سوسایټي کې د یو خاص کالونی سره تعلق ساتي او په دغه کالونی کې د یو خاص پراپر کور دی او په دغه کور کې د یو سپیسیفیک روم دی دا رنګ کې زه الکترون کنسیډر کما او دا الکترون انالاګ عالم د هیومن بین یعنی څنګه چې هیومن بین د سوسایټي یو حصہ نو دا رنګ الکترون هم د اټم یو پارټس دی یو حصہ او چې کله هم دا الکترونز به د ارینجمنت کوم چیرې دوی اوسېدو ځای شرط دی یاد ساته دا الکترونز به په اټمز کې په شیل کې پاتې کیږي چرته پاتې کیږي په شیل کې به پاتې کیږي یعنی څنګه چې هیومن بین په سوسایټي کې په کالونی کې پاتې کیږي نو دا رنګ الکترون په اټم کې په شیلز کې پاتې کیږي په دا شیل کې به فردر سب شیلز دي یعنی مطلب دا الکترون د لپاره په شیل کې یو سپیسیفیک سب شیلز وي او په دغه کې به د څه کوي سټې کوي دا یاد ساته چې دغه سب شیلز کې د نه د سوي اوربیټال وی او دغه الکترون په خپل متعلقه اوربیټال کې څه کوي سټې کوي څنګه چې هیومنز بین د سوسایټي سره په سوسایټي کې د لپاره یو سپیسیفیک کالونی دا په دغه کالونی کې د لپاره یو پراپر کور او د پراپر کور کې د لپاره یو خپل سپیسیفیک خاص روم دی نو دا رنګي الکترون هم د اټم زی سره په اټم کې بده په شیل کې پاتې کیږي په شیل کې بده په سب شیلز کې او په سب شیل کې بده اوربیټال کې سټیک لیول تبا پاتې کیږي ہوپ اوس بتاسو ته کلیر شوی ها دا شارټ ویډیو مایند میپ تاسو وکړو ہوپ تاسو اوس په دې ټاپک باندې ایزیلی فویږئ او په اسانه به دا ټاپک انډرسټینډ کولای شئ نو electronic configurations اول موږ دغه ډیفینیشن کوو چې electronic configuration څه وایي Now, the arrangement of electron around the nucleus in their concerned shell, subshell and orbitals according to some rule and principle is called electronic configurations. The atom the nucleus na gear chapera pa shell ke pa subshells ke aw pa orbitals ke the electrono arrangement among electronic configuration vayu aw the electrono the arrangement ba the khas rule aw principle mutabiq مونږ سکو مونږ به دغه الکترون په خپل کنسرن آربیټال کې سکو پای کې پلیس کوو دغه رولز او پرنسپل چې کوم دي دا د فرست ایئر په کیمستري کې دي اول ته بیا په دې مونږ په ډیټیل سره ډسکشن کوو دغه رول کې زموږ سره هون رول دی ابو پرنسپل اینڈ سو آن دي خو سمپلی تاسو دا کلیر کړئ چې الکترونیک کنفیګوریشن څه ته وایي نو الکترونیک کنفیګوریشنز د یو اټمز د نیوکلیس نه غیر چاپیره چې کوم شیلز دي کوم سب شیلز دي او کوم آربیټلز دي پاغه کې د الکترونو ارینجمنت مون الکترونیک کنفیګوریشن وایي ها اوس فارمولا the maximum number of electron in the shell can be calculated by using the following formula په یو شیل کې به میکسیمم څونه الکترون راځي یعنی زموږ سره
د اټم د نیوکلیس نه غیر چاپیره شیلز دي. اوس په دغه شیلز کې نمبر اف الکترون به موږ څنګه کیلکولیټ کوو، څنګه معلومو. نو دا یاد ساته، هغې لپاره فارموله زموږ سره دا ده چې میکزیمم نمبر اف الکترون ان د شیل از ایکول ټو 2n سکویر. نو 2n سکویر فارمولې په مدد سره موږ په یو شیل کې میکزیمم نمبر اف الکترون کیلکولیټ کولی شو. یعنې د یو شیلز د الکترون اکاموډیشن کیپیسټي څونه ده، په یو شیل کې څونه الکترون راتلی شي، دغه موږ د 2n سکویر فارمولې په مدد سره ایزیلی کیلکولیټ کولی شو. where n is number of shell، په دې فارموله کې دا n موږ ته نمبر اف شیل ښیي او دغه n ویلیو 1 د فرست شیل یعنی د k شیل لپاره ده، دغه n ویلیو 2 زموږ سره د l شیل یعنی د سیکنډ شیل لپاره ده، دغه n ویلیو 3 زموږ سره د تھرډ شیل یعنی د m شیل لپاره ده، او دغه n ویلیو 4 زموږ سره د n شیل یا د فورث شیل لپاره ده. نو اوس موږ میکزیمم نمبر اف الکترون ان فرست شیل، اوس موږ دا معلومو چې په فرست شیل کې زموږ سره څونه الکترون راتلی شي. نو جسټ په دغه فارموله کې به موږ د n په ځای څه پوټ کړو، فرست یعنی 1 به پوټ کړو. نو 2n سکویر د n په ځای به دلته زه پوټ کړم 1 ځکه چې زه په فرست شیل کې میکزیمم نمبر اف الکترون کیلکولیټ کول غواړم. نو 2 او په 1 که زه سکویر والم هغه د 1 برابر وي او 2 1 are 2. نو اټس مین دیټ چې په فرست شیل کې یعنی په k شیل کې میکزیمم نمبر اف الکترون سره زموږ سره 2 دی. په k شیل کې 2 الکترون اکاموډیشن کولی شي، سټې کولی شي، او د 2 نه به سیوا الکترون په k شیل کې یعنی په فرست شیل کې نشي راتلی. اوس د سیکنډ شیل لپاره کوم ته چې موږ l شیل وایو په هغې کې میکزیمم نمبر اف الکترون زه څه کوم کیلکولیټ کوم چې یاره په دغه سیکنډ شیل کې کوم ته چې موږ l شیل هم وایو په دې کې څونه الکترون راتلی شي یعنې د الکترون اکاموډیشن کیپیسټي څه ده. نو دلته به زه n په ځای 2 پوټ کوم، نو 2n سکویر او د n په ځای به زه څه پوټ کوم 2 پوټ کوم ځکه چې په سیکنډ شیل کې نمبر اف الکترون چې کوم میکزیمم نمبر دی د الکترون هغه کیلکولیټ کول غواړم. نو 2 into 2 سکویر، 2 او 2 2 ځه 4 یعنی 2 سکویر د 4 برابر وي او 2 4 ځه 8. نو اټس مین دیټ چې په سیکنډ شیل کې کوم ته چې موږ l شیل وایو په هغې کې میکزیمم نمبر اف الکترون یعنی چې څونه الکترون سټې کولی شي نو هغه 8 دی. یعنې په دې شیل کې په دې سیکنډ شیل کې کوم ته چې زه l شیل وایم په دې کې میکزیمم 8 الکترون اکاموډیشن کولی شي، 8 الکترون سټې کولی شي او د 8 نه سیوا الکترون به په دغه سیکنډ شیل کې نشي راتلی. اوس کیلکولیشن کوم زه د تھرډ شیل لپاره. نو په تھرډ شیل کې به زه د n په ځای یعنې دغه 2n سکویر فارموله کې به د n په ځای زه 3 پوټ کوم. نو 2n to n سکویر د n په ځای به څه پوټ کوم 3 پوټ کوم یعنی 3 سکویر. نو 2 او په 3 چې زه سکویر والم هغه د څه برابر شو د 9 برابر شو او 2 9 ځه 18. اټس مین دیټ چې په سوم شیل کې په تھرډ شیل کې کوم ته چې زه m شیل وایم هغه کې میکزیمم نمبر اف الکترون 18 دی. یعنې په تھرډ شیل کې زموږ سره 18 الکترون اکاموډیشن کولی شي. په تھرډ شیل کې د الکترونو راتللو کیپیسټي 18 ده، د 18 نه سیوا الکترون په تھرډ شیل کې نشي راتلی. اوس ناو موږ کوو کیلکولیشن د فورث شیل لپاره چې یاره په فورث شیل کې زموږ سره څونه الکترون اکاموډیشن کولی شي، څونه الکترون راتللی شي. نو دلته به په دغه 2n سکویر فارموله کې د n په ځای زه 4 پوټ کوم. نو 2 into 4 سکویر، 2 into په 4 که زه سکویر والم د 16 برابر وي and 2 16 ځه 32. اټس مین دیټ چې زموږ سره په 4 شیل کې کوم ته چې زه n شیل وایم هغه کې میکزیمم نمبر اف الکترون زموږ سره 32 دی. یعنې په 4 شیل کې 32 الکترون اکاموډیشن کولی شي. په 4 شیل کې د الکترونو کیپیسټي چې کومه ده یعنې څونه الکترون هلته راتلی شي نو هلته 32 الکترون راتلی شي. د 32 نه سیوا الکترون په 4 شیل کې کوم ته چې زه n شیل هم وایم راتللی شي. د 32 نه به سیوا الکترون په دغه 4 شیل کې په دغه n شیل کې نشي راتلی. په 4 شیل کې زموږ سره د الکترون اکاموډیشن کیپیسټي سره 32 ده، یعنې 32 الکترون په 4 شیل کې کوم ته چې موږ n شیل وایو سټې کولی شي، اکاموډیشن کولی شي. ډیر سټوډنټ دا یاد ساته چې په فرست شیل کې یعنې په k شیل کې زموږ سره میکزیمم نمبر اف الکترون چې څونه الکترون راتلی شي نو هغه زموږ سره 2 دی. نو 2 الکترون په فرست شیل په k شیل کې راتلی شي. نو 2 نه به سیوا الکترون په دې کې نشي راتلی ځکه چې په دې کې د 2 نه سیوا الکترونو لپاره کیپیسټي نشته، ګنجایش نشته چې دې کې د 2 نه سیوا الکترون راشي.
दारंगे पर सेकंड शेल कम ته چې موږ ال شیل وایو پای کې با 8 الکترون سټے کولای شي اکاموډیشن کولای شي د 8 نه بس یو الکترون په دغه سیکنډ شیل کې په دغه ال شیل کې نشي راتلی دارنګي په تھرډ شیل کې کم ته چې موږ ام شیل وایو میکسیمم 18 الکترون راتلی شي د 18 نه بس یو الکترون په تھرډ شیل کې یعنی په ام شیل کې نشي راتلی دارنګي په فورث شیل کې کم ته چې موږ ان شیل وایو البته 32 الکترون اکاموډیشن کولای شي او د 32 نه بس یو الکترون په دغه فورث شیل کې په دغه ان شیل کې نشي راتلی اوس ډیر سټوډنټس sub shell orbitals and number of electron نو sub shell زمون سره so far discover sub shell زمون سره سری زمون سره 4 sub shell یو ته موږ s sub shell وایو بل ته موږ p sub shells وایو بل ته d sub shell وایو او بل ته موږ f sub shells وایو دا sub shells په shells کې دننه وي اوس دا یاد ساته چې په دې کې اولنې زمون سره سره اس سب شیل دی او په اس سب شیل کې زمون سره اونلی 1 آربیټل وي او دا کنسپټ کلیر کړئ خپل چې په یو آربیټال کې به میکسیمم 2 الکترون راځي او 2 نه سیوا الکترون نشي راتللی نو زمون سره اس سب شیل کې 1 آربیټال دی او په دغه کې به زمون سره راځي 2 الکترون راتللی شي دارنګه زمون سره پی سب شیل دی په پی سب شیل کې نمبر اف آربیټال 3 دی یعنی په پی سب شیل کې دننه 3 آربیټلز وي نو 100 الکترون به راځي 6 الکترون راځي ځکه چې په یو اوربیټال کې 2 الکترون راځي نو په 3 کې به راځي 6 راځي بیا زموږ سره डी سب شیل دی او په डी سب شیل کې نمبر اف اوربیټال 5 دی یعنی په डी سب شیل کې 5 اوربیټال دي او الکترون په کې 10 الکترون راتلی شي ځکه چې په یو اوربیټال کې 2 الکترون راځي نو په 5 اوربیټال کې به زموږ سره 10 الکترون اکاموډیشن کولای شي سټے کولای شي دارنګه بل سب شیل زموږ سره اف سب شیل دی په اف سب شیل کې زموږ سره 7 اوربیټلز وي او په دغه کې نمبر اف الکترون 14 دی یعنی 14 میکسیمم نمبر اف الکترون دی کوم چې په دغه اف سب شیل کې اکاموډیشن کولای شي ځکه چې په اف سب شیل کې زموږ سره 7 اوربیټلز دي او په یو اوربیټال کې 2 الکترون راځي نو په 7 اوربیټل کې به 14 الکترون راتلی شي اوس شیل سب شیل اینڈ میکسیمم نمبر اف الکترون نو شیل اولنې شیل زموږ سره کې شیل دی او په دغه پیل شیل کې دننه صرف او صرف یو سب شیل وي او هغه یو سب شیل زموږ سره اس سب شیل وي او په اس سب شیل کې یو اوربیټال دی نو په دغه وجه زموږ سره په کې شیل کې یعنی په پر شیل کې 2 الکترون راځي ډیر سټوډنټ په څوک ته پوښتنه کوي چې په کې شیل کې ولې زموږ سره راځي 2 الکترون راځي هغه جواب دی چې زموږ سره په کې شیل کې صرف او صرف یو سب شیل دی او په دغه یو سب شیل زموږ سره اس سب شیل دی او په اس سب شیل کې یو اوربیټال او په یو اوربیټال کې د 2 نه سیوا الکترون نشي راتلی 2 الکترون راځي that's why K shell can accommodate only 2 electron اوس زموږ سره ال شیل دی کوم ته چې سیکنډ شیل وایم نو په دغه ال شیل یا سیکنډ شیل کې 2 سب شیل دي یو اس سب شیل دی یو پی سب شیل دی نو په دغه کې 8 الکترون راځي ځکه 8 الکترون راځي چې په اس سب شیل کې 2 الکترون راځي او په پی سب شیل کې 6 الکترون راځي نو 2 او 6 زموږ سره څه شو دغه 8 شو نو میکسیمم نمبر اف الکترون in second shell is 8 electron ولې 8 electron ځکه چې هلته یو اس سب شیل دی یو پی سب شیل دی په اس سب شیل کې زموږ سره 2 الکترون راځي په پی سب شیل کې 6 الکترون راځي and 2 plus 6 is equal to 8 مطلب په دغه سیکنډ شیل کې کوم ته چې ال شیل وایم په دې کې کیپیسټي صرف او صرف د 8 الکترون ده اوس په تھرډ شیل کې زموږ سره 3 سب شیل دي یو اس سب شیل دی یو پی سب شیل دی یو डी سب شیل دی په ام شیل کې به زموږ سره میکسیمم نمبر اف الکترون 18 که څوک ته پوښتنه کوي چې ولې 18 ځکه 18 چې باقي 3 سب شیل دي زموږ سره هغه اس سب شیل دی پی سب شیل دی डी سب شیل دی په اس کې 2 الکترون راځي په پی سب شیل کې 6 الکترون راځي په डी سب شیل کې 10 الکترون راځي او دا چې ټول موږ سکو د دې سمیشن چې دا جمع کوو هغه د 18 برابر دی that's why ام شیل یعنی تھرډ شیل کې اکاموډیټ 18 الکترون بل زموږ سره پور شیل دی کوم ته چې موږ ان شیل هم وایو په پور شیل کې زموږ سره فردر پور سب شیلز دي په هغه پور سب شیل کې زموږ سره اس سب شیل دی پی سب شیل دی डी سب شیل دی and اف سب شیلز دی نو زموږ سره په دغه کې میکسیمم نمبر اف الکترون 32 دی ځکه چې په اس کې 2 الکترون راځي په پی کې 6 الکترون راځي په डी کې 10 الکترون راځي او په اف کې 14 الکترون راځي او دا ټول الکترونو سمیشنز د 32 الکترونو برابر دی نو that's why in shell یعنی پور شیل can accommodate maximum 32 الکترون په دې کې وسونه الکترون راتلی شي 32 الکترون راتلی شي هو تاسو اوس کلیر کړئ
که څوک تاسو نه لټ تاسو کی چې وای ام شیل یا تر شیل کې اکاموډیټ 18 الکترون داغه به جواب دی چې په دغه تر شیل کې په دغه ام شیل کې فردر 3 سب شیل دي او په دغه 3 سب شیل کې یو اس سب شیل دی یو پی سب شیل دی یو डी سب شیل دی په اس کې 2 الکترون راځي په پی کې 6 الکترون راځي او په डी کې 10 الکترون راځي نو 2 + 6 8 and 8 plus 10 is equal to 18 electron. No, that's why third shell come to is the M shell where can accommodate 18 electron. Electronic configuration तो उसमें define को बारे बता सुझाई गई उस मंग बारे में जैसे example को उसे एटमुना आलू और दागा एटमुनो electronic configuration को. For dear student, यो concept याद साथे जो atom चिकम atomic number भी it's mean that जो बतावा atom के आगोना electron दिया उदा electron बहुत सकौल गाड़ी arrange कौल गाड़ी او دغه پروسس ته زه الکترونیک کنفیګوریشن وایم دا غیر لپاره یو سمپل ټریک زه تاسو ته ښیم او پیراډیبل کې چې څونه ایلیمنټس دي دغه ایلیمنټس د ټوټل اټمونو الکترونیک کنفیګوریشن will be the job of your left hand بیا تاسو څه شي دا انتهایی ایزی شي او په اسانه وا کولای شي تاسو د کورس مطابق دلته صرف او صرف 20 ایلیمنټس given دي د کم د اټم الکترونیک کنفیګوریشن چې تاسو د کورس یې سره ور دې ټریک نه بعد ثابت پیراډیبل چې څونه مورال پیراډیک ټیبل دی دا ټول پیراډیبل د اټم الکترونیک کنفیګوریشن په اسانه کولای شي دا غیر لپاره ټرم یاد ساته سکول ټرم دی زموږ سره پبلک سکول ټرم ډیویژن پبلک سکول ټرم او فیډرل ډیویژن پبلک سکول ټرم دا یاد ساته او دا سورم ټرم چې زموږ سره دي نو په فرست پورشن کې خو به تاسو اول وګورئ چې رقم اټم ګیون دی دا هغه اټامیک نمبر سره نو تاسو هغه وکړو نو اټس مین دیټ چې دا اټامیک نمبر چې کوم دی دا هغه کې سری الکترون دي اوس دا الکترون ارینج کول غواړي دا غي نه ولنې جاب بس تاسو دا 3 سټپ پروسس وکوي فرست سټپ بس تاسو دای چې کوم ټرم تاسو کمالي کړی دي د دې ټرم بیګینینګ الفابet به څو ځل لیکي 2 ځل لیکي ټوایس به لیکي لکه سکول د سره سٹارټ کیږي د اس نه سٹارټ کیږي نو فرست سټپ بس تاسو دای چې تاسو به اس څو ځل لیکي 2 ځل لیکي سکول په منځ کې وسه پرې دی ګیپ با پرې دویم زموږ سره پبلک سکول دی پبلک سکول د پی اس نه سٹارټ کیږي نو څه لیکي پی اس او ټوایس به لیکي 2 ځل به لیکي نو پبلک سکول بیا به زموږ سره څو لیکي تاسو ډیویژن پبلک سکول د ډیویژن پبلک سکول بیګینینګ الفابet چې کوم دی هغه ډی پی اس دی بیا به څو لیکي تاسو ډیویژن پبلک سکول یعنی ډی پی اس هغه نه بعد زموږ سره لاست فیډرل ډیویژن پبلک سکول دی اف ډی پی اس تاسو بولی کوي اف ډی پی اس یعنی فیډرل ډیویژن پبلک سکول نو دا زموږ سره څه شو دا به فرست ټی پی چیرې دا ټارګیټډ اټم چې کوم تاسو د ګیون دی کوم چې تاسو الکترونیک کنفیګوریشن کوئ نو ورنه سټپ بدای چې کوم ټرم ګیون دی دا غي بیګینینګ الفابet تاسو څو ځل لیکي 2 ځل لیکي لکه سکول پبلک سکول ډیویژن پبلک سکول فیډرل ډیویژن پبلک سکول دویم سټپ بس تاسو دای چې دغه موږ نمبرینګ ورکو هغه نمبر به موږ ته د سب شیل خي چیرې دا سب شیل د کوم شیل سره تعلق ساتي نو هغه کې به زموږ سره اول نمبر موږ چا لګو اس پر سره سٹارټ کو د 1 نه سٹارټ کو 1 نیکسٹ اس به سره زموږ سره 2 بل الفابet به موږ څه کو هغه به نه چېړو دا غي سره موږ اس قسمه تعلق نه ساتو صرف او صرف اس لګ نمبرینګ کو نو 1 اس 2 اس به وسی زموږ سره 3 اس 4 اس 5 اس 6 اس 7s and 8s دویم به زموږ سره د پی نمبرینګ کو صرف د پی نمبرینګ وکاو مطلب د اف او د ډی سره واسه قسمه ډی لینګ من نه کو نو پی به سٹارټ کیږي د سره د 2 نه پی د 2 نه څنګه سٹارټ کیږي چې پی سب شیل پر 2 شیل کې راځي په سیکنډ شیل کې راځي نو پی به سره سٹارټ شي د 2 نه نیکسٹ پی به سي زموږ سره 3 بل به زموږ سره سي 4 بل 5 پی بل زموږ سره 6 پی بل زموږ سره خاندار څه زموږ سره 6 پی و زموږ سره سو پاتې شو डी پاتې شو نو डी نمبر موږ سره سٹارټ کوو د 3 نه سٹارټ کوو د 3 نه سٹارټ کوو ځکه چې डी سب شیل د دریم شیل نه سٹارټ کیږي نو डी ورسره سٹارټ شي د 3 نه 3d نیکسٹ डी وزمو سره شي 4d وي بیا وزمو سره شي 5d بل وزمو سره شي 6d ها و زمو سره د نمبر دی لاست زمو سره د 4 نمبر دی او 4 زمو سره سٹارټ کیږي 8 نمبر دی زمو سره سٹارټ کیږي سره د 4 نه وای د 4 نه سٹارټ کیږي ځکه چې اف سب شیل په 4 شیل کې سره ګیون دی دا زموږ سره شو 4 نیکسٹ اف بسره زموږ سره 5 نو دا زموږ سره د نمبرینګ مرحله وا دا نمبر ماته دا سب شیلز چې په کوم شیل کې دی هغه خې لکه 1 اس مین دا اس سب شیل په اولنی شیل کې دا چې زه د میډ نه یو کنسیډر کوم 4d نو د 4d مطلب دا دی چې دا डी سب شیل د سلورم شیل سره داغي
सब शेल दे اوس بل دې په منځ کې څه چلو کومه کاما به کوم یعنی په کاما به هغه دوه سب شیل دی یو بل څه کومه سپیریټ کومه ها د دې نه بعد به فیلینګ مرحله شروع کیږي چې یاره کم ټارګټډ ایټم ماته ګیون دی دا هغه اټامیک نمبر ماته هغه نمبر اف الکترون دی هغه فیلینګ وکوم یاد ساتئ په اس کې به زمونږ سره نمبر اف الکترون سوی 2 وی 2 نه بس یو نه راځي او 1 پکې راتلی شي په پی کې به 6 یعنی 1 اپ ټو 6 په پی کې راتلی شي خو 7 پکې نشي راتلی مين د 6 نه بس یو په پی کې زه نه پلیس کوم دا چې په ډی کې به 10 راځي یعنی 1 اپ ټو 10 زه لګولای شم نو 10 نه بس یو نشم لګولای او په اف کې سره راځي پای کې 14 راځي نو سلیټ زمونږ سره یو ایټم ګیون دی هغه ایټم زموږ سره سره نیان دی نو که د نیان الکترونیک کنفیګوریشن وکوما نو د نیان اټامیک نمبر 10 دی اټس مین دی 10 الکترون پکې دي زموږ سره اول پروسس ما دا اوس بس څه کومه فیلینګ اپ الکترون وکوما نو د ایسته پاسه به سوري کم 2 ځکه چې بیس کې 2 نه سیوا نه راځي نو 2 ډبل ایسته پاسه 2 نو 2 او 2 4 او 4 او 6 زموږ سره څه شو 10 شو او د نیان اټامیک نمبر سره 10 دی په نیان کې 100 الکترون دي 10 الکترون دي نو دا د نیان एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो देना बाद से सीधा वसा कई एरेस कई समझ नियान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से शो 1:2 2:2 एंड 2p6 नो ज़्यादा मस्त शो दैट नियान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो उसके सर बल एलिमेंट्स द एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेट्स जो कुमा द फास्फोरस और द फास्फोरस एटॉमिक नंबर से 15 है यानी बाकी 15 इलेक्ट्रॉन दी समझ सर वसा शी 1:2 2 और 2 4 4 और 6 4 और 6 10 10 और 2 12 और 12 और 3 زموږ سره څه شو 15 دي په پی کې خو ټیک د 6 راځي خو زما ټارګټډ ایټم چې کومو یعنی فاسفورس د هغه اټامیک نمبر 15 نو په پی کې به زه سره کومه 3 لګوم د دینه بعد بس کوي اریس کوي نو 1:2 2:2 2p6 3s2 3p3 زموږ څه شو د الکترونیک کنفیګوریشن شو چې د فاسفورس داسې من کو څه بل کو زموږ سره ارګان دی د ارګان اټامیک نمبر 18 دی اټس مین دی چې په ارګان کې سوري 18 الکترون دي نو بیا فیلینګ څه کوي شروع کوي زموږ سره 2 او 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 और दिन बकाया से कई هغه اریس کې دا د ارګان څه شو دا غي الکترونیک کنفیګوریشن شو اوس من کو یو لارج نمبر والا یعنی یو لارج اټامیک نمبر والا هغه زموږ سره سره مرکری دا په مرکری کې نمبر اف الکترون سری زموږ سره 80 دي ځکه چې مرکری اټامیک نمبر 80 دی اوس هغه 80 الکترون به موږ څنګه دا غي ارینجمنت کوو دا غي الکترونیک کنفیګوریشن کوو زمون سره 1:2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 36 और 2 38 38 और 10 38 और 10 زمون سره 48 48 और 6 دا زمون سره 54 54 और 2 54 और 2 56 56 और 14 56 और 14 زمونږ سره شو 70 70 और 10 نو دا شو زمونږ سره 80 نو 80 الکترون ما سره اکاموډیټ کړو دغه بقایا به څه کما هغه ریس کما نو دا څه شو دا زمونږ سره د مرکری الکترونیک کنفیګوریشن شو دا چې په دې طریقه باندې تاسو د اوورال پیریډ ټیبل د ایلیمنټس د اټومونو الکترونیک کنفیګوریشن په اسانه طریقه کولای شي اوس په دې کې پرابلم چرته راځي دا زموږ سره پیریاډیک ټیبل چې څونه ایلیمنټس دي هغه د ټولو اټومونو الکترونیک کنفیګوریشن په دې ایزی کیږي هغه په پی ایچ ډی لیول دی هغه ایم ایس لیول دی ټول الکترونیک کنفیګوریشن هم دغه کیږي خو 2 ایلیمنټس اټومونو داسې دي چې هغه د دې فارمولا لږ ډېر ډیویشن کوي او باقي زموږ سره یو کرومیوم دی د کم اټامیک نمبر چې زموږ سره 24 دی او یو پکې سره کاپر دی د کم اټامیک نمبر چې زموږ سره 29 دی نو اوس دا موږ کلیر کوو او چې دا تاسو کلیر کړئ نو دین علاوه بل داسې ډیویشنز په دې میتھډ کې نشته نو هاو از د کرومیوم اټامیک نمبر 24 دی د الکترونیک کنفیګوریشن کوو او د کاپر 29 دی د الکترونیک کنفیګوریشن کوي او یاد ساته دا الکترونیک کنفیګوریشن چې دی دا کوم رول چې موږ وکړو نو په دا رول کې دا لکوټي ډیویشن کوي په دې وجہ دا الکترونیک کنفیګوریشن اکثر زموږ سره چې کوم کمپټیټیو ایگزام وي په ایټا کې همدا راځي چې د کرومیوم इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा या द कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नो का थर्ड स्टेप बस को थ्री स्टेप्स में फॉलो का ओले स्टेप समझ सरा बिगिनिंग अल्फाबेट दो जल्दी कमा दो जल्दी कमा यानी स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल या साता को बस से करना जमा
چې 24 یو سمال نمبر دی او دغه زموږ سره څه کولی شي په دې کې ایزیلی اکاموډیټ کېدی شي پلیس کېدی شي یعنی دغه الکترونیک کنفیګوریشن دې ایزي پوره کېدی شي نو ځکه د خپل ټایم سیوینګ دپاره زه مخکې نه ځم. دویم مرحله زموږ سره نمبرینګ وه. نمبرینګ موږ اس به څنګه سټارټ کوو د 1 نه 2 بل اس به څه راځي 3 4 یعنی صرف اس به څه کوو هغه به نمبر کوو فی یا ډي به څه کوو به سکیپ کوو هغې له به دویمه پېره څه کوو یعنی سیکنډ نمبر به راغوي او بیا هغې له نمبرینګ کوو موږ. ښه بل زموږ سره 3s شو 4s شو دا څه شو زموږ سره 5s شو. پی د څه نه سټارټ کېږي د 2 نه د اخري ځای تاسو ته مې وویل چې یاره پی سب شیلز په سیکنډ شیل کې دی ځکه دا د 2 نه سټارټ کېږي. نیکسټ پی به راځي 3p بل پی به راځي زموږ سره 4p او دارنګې ډي به زموږ سره سي د 3 نه سټارټ کېږي ځکه چې ډي سب شیلز په تھرډ شیل کې دی. بیا به دا د یو بل نه په کامو باندې څه کوو سپریټ کوو په کاما باندې د هغې نه بعد به څه کوو فیلنګ کوو. اوس که فیلنګ زه سټارټ کړم زه خپل ټارګېټ څه کړم فوکس کړم یعنې د کرومیم د کومه د کرومیم اټامیک نمبر 24 دی هغې کې نمبر اف الکتران څه 24 دی. 1 is 2 2 او 2 4 4 او 6 10 10 او 2 12 12 او 6 18 18 او 2 20 20 اوس پاتې زموږ سره څه شو 24 وکړو که نه مطلب 4 پاتې شو نو 3d 4 نو په کار دی چې دا داسې وکړو خو دا داسې نه دی دغه 4s به څه شي زموږ سره دا به 1 شي او دغه 3d به زموږ سره څه شي دا به 5 شي. نو داسې ولې وشو داسې ځکه وشو چې order of stability of orbital زموږ سره full paired orbital زموږ سره څه هغه stable وي د half paired نه او half paired stable وي د partial paired نه. اوس full paired څه ته وایي half paired څه ته وایي او partial paired څه ته وایي په هغې ځان پوهه کوئ. نو په اس سب شیل کې یو اوربیټال دی په یو اوربیټال کې 2 الکترون راځي نو که چېرې په اس سب شیل کې زموږ سره 2 الکترون وي نو دغه زموږ سره سره فول پیلډ دی او که 1 الکترون وي دا زموږ سره هاف پیلډ دی and there is no concept of partial field in case of s sub shell. په s sub shell کې partial field possibility نشته نشي راتلی. اوس p sub shell دی نو په p sub shell کې زموږ سره 6 الکترون اکاموډیشن کولی شي نو که چېرې په p sub shell کې 6 الکترون نو دا فول پیلډ دی او د 6 اپ چونکې 3 دی نو که 3 الکترون پکې دا هاف پیلډ دی. خو د دې نه علاوه اینی نمبر مطلب که د 6 نه کم دی او د 3 نه سری سیواري په دغه منځ کې یا د 3 نه کم دی نو دغه سټیټ ته موږ څه وایو partial pair وایو. مطلب د 6 او 3 نه علاوه any number of electron in p sub shell will be partial pair. دا وسی بیا partial pair وي. دا سی په d کې سره راځي 10 راځي نو که 10 په q full pair دی که 5 په q half pair دی د 10 او 5 نه علاوه any number دا به زموږ سره سی partial pair d sub shells وي. دا سی په f کې 14 راځي که 14 په q full pair دی که 7 په q half pair دی 7 او 14 نه علاوه any number of electron in f sub shells will be the f sub shell will be then considered as a partial field s sub shell به ته موږ وایو partial field s sub shell به وایو. نو دغه انرژي کمپنسیشن لپاره څه چل کېږي که چېرې دلته په دې اس کې 2 لګېدلي وای او په 3 کې په دغه 3d کې څه لګېدلي وای په دغه کې 4 لګېدلی نو دا d سب شیل به زموږ سره څه شوی وای دا به partial field شوی وای انسټیبل شوی به وای. نو دغه سټیبیلیټي لپاره څه چل دی دلته به د 4s کې 1 الکترون دی نو دا هم هاف پیلډ شو سټیبل شو او دغه 3d هم څه شو هاف پیلډ شو سټیبل شو. نو سټیبیلیټي منیجمنټ لپاره دلته سره دقیق سره او د دې الکترونیک کنفیګوریشن داسې دی. اوس راځو د څه کوو موږ اوس کوو د کاپر کوو. د کاپر اټامیک نمبر سره زموږ سره 29 دی نو 1 is 2 2 is 2 نو 2 او 2 4 4 او 6 10 10 او 2 12 12 او 6 18 18 او 2 نو 20 او 20 او زموږ ټارګېټ سره 29 دی نو په کار چې دلته څه ولګوما 9 ولګوما خو دا قیصه دلته سره داسې نه ده بلکې دلته په 4s کې زموږ سره سره 1 دی او 3d زموږ سره څه شو 3d زموږ سره شو 10 نو دلته دا منیجمنټ د دې لپاره شوی دی که چېرې دلته په 4s کې 2 لګېدلي وای او په 3d کې 9 لګېدلي وای نو d زموږ سره سره دا یو غټ سب شیل دی په کوم کې چې 5 آربیټلز وي او هغه پارشل پیلډ شوی وای یعنی انسټیبیلیټي به راغلی وه نو دغه انسټیبیلیټي نه د بچ کېدو دپاره په 4s کې 1 الکترون او په 3d کې 10 الکترون نو زموږ سره صرف دلته لږه مسله راځي په دغه کرومیم او د کاپر په الکترونیک کنفیګوریشن کې نور دا کم ټریک چې تاسو نه وخو د دې ټریک په مدد سره تاسو په پیریډ ټیبلز کې چې څونه ایلیمنټس دي د هر یو ایلیمنټس الکترونیک کنفیګوریشن ایزیلی کولی شئ. Thank you so much. Stay at home and stay safe.